وخت کې الله تعالی توفیق راکړ نوې منصوبې مې په ذهن کې چې په دې ملاکنډ او دیر کې یو صنعتي زون به جوړوم چې دلته روزګار عام شي بېروزګاري ختمه شي زما کوشش دا دی چې دا دیر به د هغه بین الاقوامي روډ سیپیک سره ملاوم چې دلته تجارت او بېروزګاري ختمه شي او تجارت عام شي دا دیر به انشاءالله تعالی د تاجکستان سره ملاوم چې دلته بېروزګاري ختمه شي او تجارت عام شي ستاسو مستقبل باندې زه ډېر فکرمند یم ستاسو د بچو دپاره یو روښانه مستقبل غواړم یو خوشحال مستقبل غواړم او دا ځکه چې زه ستاسو په شان یم زه ستاسو د دې خاورې یم زه ستاسو لوړه جوهره پیژنم زه د دې وطن کړمنې او غمونه پیژنم د دې وجې نه رونو دا ستاسو ووټ ستاسو طاقت دی او دا طاقت د دې وطن کې د ظلم خلاف استعمال کوي د جبر خلاف استعمال کوي بس هغه ورځ غواړم چې هر تږی پکې وسکي او هر وږی پکې موړ شي نو ظالم څه کور به دې وران شي که یو داسې نظام جوړ شي زما محترم ورونو زما د دیر بچو زه ستاسو یو علامت یم تاسو یې سملۍ ته لېږلی خو ما ستاسو په سپینه ټوپۍ داغ نه دی جوړ کړی ما ستاسو سپینه لمنه سپینه ساتلې ده او نن که عربو ته لاړ شئ او که افریقې ته لاړ شئ نو خلک به د دې خبر اعتراف کوي زمونږ د دشمنانو اداره ده ورلډ بینک هغه زمونږ د دیانت ګواهي ورکوي ټرانسپرنسي انټرنیشنل زمونږ د دیانت ګواهي ورکوي د سپریم کورټ اعلی جج ستاسو د دې وطن د یو بچي په باره کې ګواهي ورکوي چې قومي اسمبلۍ کې احتساب وشي دا ټول به ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي زما محترم ورو د هغه جج په عدالت کې مونږ ټول ناستو عمران خان صاحب ناستو نور پارټو مشران ناستو زه خو شاته ناستم غلی غوندې په دې کې جج هغوی ټولو ته وویې ډېرې په زوره خبره مه کوئ که صحیح احتساب وکړو تاسو ټول جیل له به ځئ دغه یو د یو ځای پکې بچ کېږي هغه سپینې ټوپۍ والا بچ کېږي دې وجه نه زما ورونو نو زه تاسو نه تپوس کوم چې ستا امامت په جومات کې هم کولی شم او ستا قیادت په اسمبلۍ کې هم کولی شم او ستا قیادت په هغه اقوام متحده کې هم کولی شم د دې نه علاوه به بله کومه خبره وي چې د دې وطن بچی به د کتاب نه علاوه بل چاته به له لاس چوتېږي دا خو به ډېر بې ضمیره وي دا خو به ډېر ځان دشمنی وي دې وجې نه زه د چارسدې خلکو چارسدې ته بوتلی وم او په چارسده کې راله کاغذونه جمع کړي او خلکو ضمانت راکړی د ټولو پارټو کارکنانو چا وی زه به کرول در کوم چا وی زه به 2 کروړه در کوم چا د ګاډو لسټونه ما ته پیش کړه خو ما وی د خپل وطن کشمیر وطن دی کمې مرګ مې هم دی دلته دی کمې ژوند مې هم دی دلته دی دې وجې نه زما وروڼو زه تاسو سره یم تاسو ما سره یې خو زه نن یو تپوس کوم چې د لړکانې خلک په زرداري باندې ولاړې باوجود د دې چې هغه وطن لوټ کړی دی باوجود د دې چې هغه هر هغه کار کړی دی چې کومې وغوښتل او که د لاهور خلک د شهباز شریف سره ولاړې او د نواز شریف سره ولاړې باوجود د دې چې د کرپشن الزامات دي پې او جیلونو ته لاړ او د کراچۍ خلک په الطاف حسین ولاړې او د میاوالۍ خلک په عمران خان ولاړې نو زه د دیر د بچو نه او د دیر د غیرتمند ولس ته دا توقع ضرور ساتم چې که هغوی په خپل باندې فخر کوي دا زما ولس به په ما باندې به فخر کوي په میرټ باندې لبیک 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 مکی مومن مکی حق مکی مومن مکی حق زما محترم ورونو زما مشرانو زما دوستانو په دې وجه باندې زه تاسو ته ډېره سخته دا خبره کوم چې زما کامیابي د دې غریب ولس کامیابي ده د دې مجبر ولس کامیابي ده د دې نوي نسل کامیابي ده او د سکول هلکان ولاړ دي دوی ته به زه ووایم چې زه هم په سکول کې وم خو کال به تېر شي کتاب به نه و
دا اوس چې ستاسو په سکول په لاس کې په سکول کې تا ته تیار کتاب ملاویږي دا هم ستاسو د دې رور کارنامه ده چې زه وزیر خزانه شم ما اعلان وکړ چې هر بچي ته به په سرکاري سکول کې کتاب ملاویږي نو یار په باجوړ بمباري وشوه ماشومان زخمیان شو درې اتیان پکې مړه شو ما په غیرت کړی دی په ډاکټر عافیه باندې موږ غیرت کوو په روهینګیا باندې موږ غیرت کوو په کشمیر باندې موږ غیرت کوو په فلسطین باندې موږ غیرت کوو نو تاسو به په ما غیرت کوئ او که نه به یې کوئ دې وجې نه رونو دغه اعزاز الملک دی او سید ګل دی دا په خپله نه دی ولاړ الله ګواه دی سید ګل هم بار بار د دې خبرې درخواست کړی چې بل څوک ودروئ اعزاز الملک هم ما ته لیکلی خط رالیږلی چې بل څوک ودروئ خو دلته شورا په اجتماعي ادارو په فیصله وکړه چې دا بوج به هم تاسو چتوئ دې وجې نه 25 جولای باندې سړي له ووټ نه غواړم اسلامي نظام له غواړم او د دې قوم ترقۍ له غواړم د ولس له غواړم او خاص کر د پاکستان نه چې بار کم زمونږ مسافر رونه دي هغه رونه چې ګټي او دې بچو له رالیږي د هغې نه تپوس کوم چې ته داسې معاشره غواړې چې ته هلته مزدوري کوې او دلته د لور د کور نه راوتي په بازارونو کې ګډېږي آیا ته داسې معاشره جوړول غواړې چې ته هلته بچي له رزق حلال ګټې او بچی د دلته هغه پیسه په ډانسونو باندې په شرابونو باندې خرچ کوي آیا ته هغه معاشره غواړې چې ستا بچی د جماعت په ځای باندې په ډمخانه کې او په ډانس خانه کې ولاړي او چې ته راشې تا ته پلار نه وي مور ته مور نه وي قرآن ته قرآن نه وي ضرور ته به وایي چې دا معاشره نه غواړم نو چې نه غواړې بیا مې ورته اپیل دی چې خپل کور او خپل خاندان ته اپیل وکړه چې ووټ کتاب له ورکوي کتاب رڼا ده کتاب ترقی ده کتاب عزت ده او کتاب د متحد مجلس عمل نښه ده نو زما محترم ورونو د اخرنۍ خبره زه اوس تاسو نه تپوس کوم چې زه خو اوس نور پروګرامونه مې دي په صوبه کې هغې ته روان یم خو خپل پولنګ سټیشن سمبالولی شئ که نه شئ لږ خو پاسئ د الله څخه وعده وکئ چې خپل پولنګ سټیشن به سمبالوئ او دا MMA به کامیابوئ او کتاب به کامیابوئ او دلته چې کم سړی راغلی دی او غیرت لري او همت لري نو 50 سوټونه به پیدا کوئ شاید که نه شئ پیدا کولی زه یو ځل بیا ستاسو شکریه د منتظمین شکریه او خاص کر دا چې د یوت کومه کارنامه نن وکړه په دې مبارکبادي او ما ته دوی دا اطلاع راکړه چې په 22 جولای باندې په سمرباغ کې بیا د یوت کنونشن دی د یوت جرګه ده هغې کې به هلکان ځوانان او سرتیري او سرببري دا به ټول پکې شاملي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام علیکم وزورا السلام علیکم